تا چا تپوس کړی دی چې یو عالم وایي سګرټ سره نشه نه راځي. ټیک ده چې سګرټ سره هغه نشه نه راځي کومه نشه چې شرابو سره راځي، کومه نشه چې آیسو سره راځي، کومه نشه چې پوډرو سره راځي او چرسو سره راځي، هغې نه نشه کمه ده. لیکن چې نشه کمه شوله نو حکم کې هم تخفیف رالی، کموالی رالی، حرامو ته نشي ویلی، مکروه دي. او دویم دا چې دې کې نشه شته دی ځکه مکروه دي. نشه کې دا چې یو سړی ابتداءً سګرټ استعمالوي دته به خامخا تکلیف وي د نشې. یو سړی اوله کې چې کوم دی نسوار چالو کې نو خامخا د باندې به سر چورلي او د نشې اثرات به د کې وي. نو دې کې نشې اثرات شته دی خو چې اوله کې سړی استعمالوي. بیا چې سړی سره عادت شي نو عادتوالي نه پس چې کوم دی دا سره عادت نو بیا هغه حساب له نشه نه کوي کومه چې په اوله کې کوله. نو ځکه د مولانا صاحب ویلي چې سګرټ او په نسوارو کې نشه نشته دي. دغه حساب له نسوار استعمالول د دې حکم هم مکروه دی. نو دا چې کوم دی کو دا د استعمال کړل کراهت نه خالی نه دي، د حرامو نه ګناه کې کمه ده او د مباح نه سیوا دي. دویمه خبره دا ده چې دې سره مونځ کېږي که نه کېږي نو دې سره اودس نه ماتېږي، دې سره مونځ کېږي. او بل هر چې نسوار دي یو سړی نسوار واچوي او پیله ځل د ده شروع وکړله نو دې نسوار چې دې شونډه کې اچوي نو دې سره کو دې شونډه کې دانې پیدا شي او هغه وچ وي او هغې نه اوبه راوځي نو دې سره بیا اودس مات دی. او که چېرته شونډه کې دانې پیدا نه شي او هغې نه اوبه راونوځي نو دې سره بیا اودس نه ماتېږي. به هر حال د سګرټو استعمال نه پس او د نسوارو استعمال نه پس چې کوم دی خوله کنګالول دا ضروري دي. لکه څنګه چې حدیث شریف کې د اوږې د پیازو حکم راغلی دی چې داخل د مسجد له نه راځي او کوی راځي نو خوله دې صفا کړي. نو دغه حساب له د سګرټو او د نسوارو حکم دی چې کنګال شي، بدبویي ترې لاړه شي، بیا د مسجد له راځي جماعت کې شریک کېږي. او که خولې نه بدبویانې ځي د سګرټو او د چرسو او د نسوارو نو بیا دې حکم دا دی چې مسجد ته دې نه ځي، جماعت ته دې نه ځي، دې ته فرشتو ته پته دې کې تکلیف وي.